أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. سورة لقمان شروع ابتدا کی صداقت د قرآن کریم و ترغیب و قرآن تا نفی و نهی و دا آغا سنه چه آغا دا قرآن او دا اللہ دا لاری خلاف تی چه آغا گانی بجانی ڈنگ ٹکور دی دا غینا دا زن ساتلو تذکره و مومنانو دا پارا بشارت و زیر و نمنن کلا ترہیب و تخویف و دلائل په توحید باندې وو پیدا کول د اسمان نو بغیر دستنو نه په دې باندې درانه غرونه یې ښودل په دې ځمکه کې زنده سر خورول د اسمان نه اوبه راورول بارانونه او د ځمکې نه فصلونه راخیجول دا ټولې خبرې دا د الله په توحید باندې دلایلو. الله وی دا زما پیدا وخت دی دا ما کړلی تاسو چاته الہ وایي د چا تاسو نظرانه شکرانه کوي هغې څه کړلي وښایي سشته سیکړي دي نه نو چې څوک بیا هم وایي په پردو څیزونو باندې دعوې پردي څیزونه بل طرف ته منسوب کوي بل چاته منسوب کوي نو دا به څوکي دا خو ظالمان دي په غټې ګمراهۍ کې ښکاره ګمراهۍ کې اخته دي. دې ځینه اوس تذکره کوي د لقمان حکیم او د هغه د وصیتونو. لقمان حکیم دی حکیم دنیا ورته وایي مشهور شوی دی الله رب العزت والا یو حیثیت ورکړلی تر دې پورې چې بعضې علماو په دې کې دا وینا هم کړله چې لقمان حکیم دا پیغمبر و لیکن صحیح خبره دا ده چې لقمان حکیم پیغمبر نه و بلکې د الله یو ولی بزرگ او نیک انسانو. الله رب العزت والا دنیا کې هم یو حیثیت ورکړو قابلیت و بعضی وی دا د ایوب علیہ السلام خوریو بعضی وی دا ایوب علیہ السلام د ترور زویو. لقمان ابن باعوراوی سوک بل نم ذکر کئی د بارکه بعضی دا وی چې د حبشی غلامو او چا پکې دا ویلي چې غلامانو کې درې غلامان داسې دي چې هغه الله ته ډېر زیات نږدې وو په هغې کې یو دا لقمان حکیم دی حبشي غلامانو کې یو بلال رضی الله تعالی عنہ دی او یو بل یو غلام دی چې هغه عمر رضی الله تعالی عنہ آزاد کړلی. دا درې کسان وی دا الله ته ډېر زیات خوښ وو په حبشو کې په غلامانو کې. لقمان حکیم خپل زوی ته وصیت کوي د زوی نومې بعضې وی انعام نومې او څوک وی اشکم او څوک وی سارانو څوک ساران ته نوم نسبت د پلار طرف ته کوي. بہرحال
لقمان حکیم دی نو خپل زوی دی نو د زوی سره مینا محبت یې ډېر زیات دی. عام طور باندې د اولاد سره د سړي مینه نو د هغې مینې نتیجه دای چې د هغه کار کول غواړي هغه ورله خوښوي چې کم د ده خوښي. وروستو دور د مرګ نه وروستو چې کم را روان دی نو هغه لقمان حکیم ځان دپاره هم خوښوي نو خپل اولاد ته هم د هغې نصیحت کوي چې او دې طرف ته راشه چې آخرت ته ښایسته شي، د آخرت د ښایستهوالي خبره کوي. لقمان حکیم چا ورته وی چې دا دومره مقام ولې حاصل کړلی؟ نو بعضې خلکو لیکلی چې د یو څو خبرو د وجې نه دا دومره اوچت مقام حاصل کړلی چې قرآن کریم کې د نوم هم راغلی. یو خو د خپل زوی ته هغه خبره کوي کمې د پاره چې الله رب العزت دنیا پیدا کړله، د شرک رد، د توحید درس، بیا ورپسې نورې خبرې هم هغه چې را روانې دي په دې ذکر کوي. د مانځه د خبره به ورته هم کوي، امر بالمعروف نهی عن المنکر وغیرہ نصیحتونه د هغه دي را روان دي. نو لقمان حکیم کې دا څو خبرې وي چې د هغې د وجې نه دا دومره اوچت مقام هغه ته میلاو شوی و. یو په هغې کې د نظر حفاظت دی، دویم د ژبې حفاظت دی، دریم د شرمګاه حفاظت دی، څلورم د ګاونډیانو حفاظت دی. دا څلور خبرې د حفاظت دي. پنځمه خبره هغه د حلال روزي څومره چې الله رب العزت دله ورکي په هغې باندې صبر او قناعت کول. بل پر اشتیاو باندې قائم ودرېدل چې همیشه هر څه چې راځي فایدې کو نقصانی خو رښتیا به ویم، صحیح خبره به کوم. په دې باندې چې سړی ودرېږي نو الله رب العزت ورله مقام ورکوي. بله مهمان نوازی ده، میلمستیا هغه د هم خوښه ده، الله رب العزت د طرف نه هم دا وینا ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې مؤمن سړی هغه وي چې هغه به مهمان نوازی کوي او بله خبره فضول کار فضول خبرې د هغې نه ځان ساتل. دا څه خبرې وې چې په دې باندې لقمان حکیم ته دا مقام میلاو شوی و. نو لقمان حکیم لګیا دی خپل زوی ته وصیت کوي. نو د هغه تذکره دلته کې الله رب العزت کوي وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، او یقینا ورکړو موږ لقمان حکیم ته حکمت. دعوت موږ بیا ویلو ان اشکر لله چې او شکریا ادا کوو د الله. ومن یشکر فانما یشکر لنفسه، او څوک چې شکریا ادا کوي د الله نو یقینا دې شکریا ادا کوي د خپلې فایدې دپاره. دې چې شکریا ادا کوي نو په دې کې فایده د ده ده. د الله شکریا څه ده؟ د الله شکریا دا ده چې الله ولکم انعام ورکړی د هغې سړی بیان وکړي، د هغې الله ولکم انعام ورکړی د هغه انعام مطابق دی کار وکړي. الله دل سترګې ورکړي نو دا سترګې په هغه ځای کې استعمال کړي چې کوم ځای کې ورته الله وایي د بې ځایه نظر نه ساتي. انشکر لله کې دا خبر راځي، حال د مخکې موږ ووې د ژبې حفاظت دی، د نظر حفاظت دی. دا سترګې هم الله ورکړي نو ژبه هم الله ورکړله،
دارنګي انسان الله جوړ کړل نو دله شرمګام ور کړل دارنګي دله کور ور کړل نو دغه چیزونو د به حفاظت کې خیال بساتی نظر دې نو داغي حفاظت بکئی سترګې دا سترګې بے ځای ځای نه استعمال پداس دې کې به نه استعمال چې پاره کې الله خپکیږي دانګې جوابانه هغه خبرې باندې کې چې پاره باندې الله خپکیږي کنزل و پینه کې بدره دی و پینه و غیبت و پینه کې شغلی و پینه کې دا خبرې دي جبه کې دا شکریا د جبه دا د جبه شکریا دا چې په دې باندې الله ذکر کوا او دې باندې صحیح خبره کوا رښتیا په وایا درو په مو وایا دا ټول خبره په دغه کې راځي لقمان حکیم چې کوم کارونه کړلی انشکر لله الله یو شکریا ادا کوه زما نو نظر سترګې ما درکړې نو د حفاظت کوه بغیر بے ځای مې استعمال وا جب ما درکړل نو دې باندې دروغ موایا جب مې درکړل نو په دې باندې چغلی مکوا وغیرہ وغیرہ رښتیا وایا دروغ موایا دارنګه شرمګا ما درکړل نو دې حفاظت کوه دارنګه زې مې درکړل کور مې درکړل نو د کور سره رستا گاونډیان دي نو د گاونډي خیال بساته د گاونډي د مال د عزت خیال بساته بل پکې دا چې الله رب العزت رزق ورکړل نو رزق چې څومره الله درکو نو پاغه باندې صبر کوا رزق الله درکو نو دا رزق چې تا او غړو نو په دې باندې هغه کار کوي چې هغه د الله د رضای رزق الله درکړل نو په دې کې مهمان نوازی دا الله وی ما درکړل نو دا ما یې در پسې یو ملمه درولې غو نو داغه به اعزازو کګه دا اکرامو کګه دارنګې بدن ما درکړل لاس ما درکړل نو په دې باندې فضل کارونه مکوا جب ما درکړل نو په دې باندې غلط خبرې مکوا نو د فضل کارونه او د فضل خبرونه ځان ساته ټول په دغه کې راځي انشکر لله ومن یشکر فانما یشکر لنفسه نو سوچي شکریا ادا کوي نو شکریا ادا کوي د خپل فائدې لپاره دغه د بل چا څخه خبر احسان نشتی نه فائدې به ځان ته کته د نظر حفاظت کې نو فائدې به تا ته کته حلال روزي خوري پاغه باندې صبر کې قناعت پې کینو فائدې تا ته دا حرام خوري نقصان به تا ته ومن کفر فإن الله غنی حمید او چا چې نا شکر وکړه کو پرې کو یقین الله غنی دی به حاجت دی به ضرورت دی الله به حاجت دی ستاسو ضرورت نشتی ستا عبادت ته ضرورت نشتی ستا ذکر اذکار ته ضرورت نشتی حمید الله ستایل شوی دی کته نستای ته د الله ذکر نه کې د الله ستاین نه کې د الله بیان نه کې توحید نه بیانې م بیانوا نو خلک ډیر شی دی هغه بیانې کړه او که ایسو کې بیانوم نکینو الله رب العزت اچا د ضرورت نشتی الله بغیر د خلکو د بیان د ستاین نه ستایل شوی دی وإذ قال لقمان لابنه کله چې وی لقمان حکیم خپل زوی ته زوی ما کې موږ وې زوی انعام نوم یا اشکم نوم یا سوې ساران نوم نو خپل زوی ته وې نو زوی ته هغه خبر اوکا چې هغه ستا کوم خوخه ده چې هغه پاغلار باندې روان شي ستا جنت خوخه ده نو د جنت لار هغه ته مخایا نو وإذ قال لقمان لابنه نو کله چې وی لقمان حکیم خپل زوی ته وهو یعظه او داغت نصیحت کا आवाज او نصیحت وته کوي نو سوت او توي یا بنیا لا تشرک بالله اے بچیا شرک مکو د الله سره د الله سره چرته شرکونه کې ښا شرک ان شرک لظلم عظیم یقینا شرک دا د ټول غټ ظلم دی شرک غټ ظلم عظیم وای مخکې اوسه تیر شي او موږ ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم تصابر اغلو کله چې آیت نازل شو الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم هغه خلکو د پاره چې چا د خپل ایمان سره ظلم نه دی ګټ کړي نو داغي د پاره به امني صحابه راغلو وی ايونا لم يظلم کم یو سړی به داسي چې هغه ظلم نه کړي ظلم هم ټولو کړل هر یو سړی خپل وس مطابق خلق کوي کنه ظلمونه کیږي نو بیا وی لاړ ټول تباشو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایا تاسو سورۃ لقمان نه دی ویلې سورۃ لقمان کې الله وی ان الشرک لظلم عظیم
د ایمان مقابله کې راځي شرک، د توحید مقابله کې راځي شرک. نو شرک چې د خپل ایمان سره د ګډ کې نو دا غټ ظلم دی، او چا چې شرک کو نو د ایمان برباد دی، نو د لپاره امن نشتی. بیا ووصینا الانسان بوالديه، او وصیت کړه موږ انسان ته داغه د مور او پلار په باره کې. مور او پلار دي د انسان، دا ذریعہ ده د انسان د وجود. انسان د دنیا ته څنګه راغلی، داغه طریقه کار هغه د مور او پلار به یي. بغیر د مور او پلار نه څوک دنیا ته نه راځي. هغه یو آدم علیہ السلام چې الله پیدا کړل بغیر د مور او پلار نه، به داغه وروسته چې څومره دین هغه مور او پلار دي. یو عیسی علیہ السلام نه چې داغه پلار نشتی مور شتی. نو وصینا الانسان بوالدین، دا ذریعہ دا سبب دی د دنیا ته دراتلو د سړي د وجود. نو کم چې استا ذریعہ جوړیږي د وجود، نو داغه بخامخا احسان منی. ووصینا الانسان، نو موږ وصیت کړل انسان ته بوالدین داغه د مور او پلار مبارکي. بل ځکه وایي ووصینا الانسان بوالدین حسنا، د مور او پلار سره د ښه سلوک کولو حکم موږ کړل. هلته کې وتداویل سورۃ عنکبوت کې تیر شو. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. کدا مور او پلار دې شرک ترابلی نو بیا به خبره نه مانی. کدا مور او پلار دې بی دیني ترابلی ګناه ته دی رابلی نو خبره به نه مانی، ګناه کې به خبره نه مانی. نور چې ګناه پکې نه ای، کدا ته وې حدیث کې راتلو کو مور او پلار د دا وې چې دا خزه طلاق کا، خزه جدا کا، نو خبره به مانی. که مور او پلار دا وای چې دا مال دې ټول خرج کا، نو منی به خبره ولې دا ځکه ګناه نشتی. مور او پلار خبره به منی. لیکن زمونږه دور کې بیا مور او پلار کله کله خودی په بل څه کې اخته شي. نو لګوډې د بازي خبرو کې لګوډې سوچ وته پکاري. دا څنګه چې د خپل ځان سره کاری نه چې کوم مور او پلار نیک خلق دي نو هغه خبره به مانی. ابراهیم علیہ السلام راغه، اسماعیل علیہ السلام خواله، اسماعیل علیہ السلام نو وی. ابراهیم علیہ السلام کور کې تپوسو کو څنګه حال لې، او هغه وته پریاد کور کې وته پریاد وکړې شو اداسي دی او داسي سختي دی پلان کې دی ډینګې دی. ابراهیم علیہ السلام ته یو خبر وکړه ویزا چې کله اسماعیل علیہ السلام کور تراشین و ته وای چې دا دروازه دی بدل کا یا چوکاټ دی بدل کا. اسماعیل علیہ السلام چې کله راغی نو کور کې وته ویل شو چې دا یو سړی راغلی او بوډا سړی مشر سړی او هغه داسې خبره وکړي او دا خبره په کې موږ چې دا چوکاټ دی بدل کا. او ښا ویزا په مخه دی، ښا ته زمانه آزاد دی. دا خبره مطلب دغه خزله طلاق ورکړه آزاد کړه پرې خو دا لاړ. بل پیر بیا راغې بیا نو د بیا بل وعده کړل نه خزه نه تاسو کو څنګه حال له گزاران څنګه دی هغه ته خبرې چوکړي. نو وته وی چې هغه ته بدادا سوال جواب وکي او ته وی دا چوکاټ دې صحیح دی. اوس اسماعیل علیہ السلام چې کور تراغه وته وی او دا خبره دا سیوا د زما پلارو ابراهیم علیہ السلام او هغه چې کوم سوال جواب کړي داغه مطلب داو ته تا چې کوم وعده کړل کوم خزه دې کړل نو دا خزه صحیح ده ځان سره وساته. نو وصینا الانسان بوالديه، وصیت کړل موږ حکم کړل د مور او پلار انسان ته دا د مور او پلار مبارکي او چې څومره د سره حق دې شنو حق واخا. مخکې سورته اپلسام پاره کې ترشي سورته بنی اسرائیل کې هغه کېو د مور او پلار دا احسان نه پوره کیږي. یو خو دا دعا کې یا الله رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، یا الله بری باندې رحم وکي لکه څنګه چې دې پړو کواله ما باندې رحم کړل، زما تربیت کړل، زما تربیت کړل وړو کواله کې ز ذریعہ دې زما ذریعہ جوړ شي زما د وجود دنیا ته دراتلو.
دارنګه لا تقل لهما اف، اف قدر ورته نه وینو. مور پلار دومره حقونه دي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې مور او پلار کې یو تن یا دوه تنه یو سړی په حالت د بوډاواله کې عمومي او د هغه دومره خدمتونه کې چې د په جنتی شوی، نو دا دغه سړی تباشي. مور او پلار خدمت هغه باندې جنت میلاویږي، الله په میلاوي. اج کله سړی مور او پلار خدمت نه کوي، د مور او پلار بیا ادبی کوي او د مور او پلار حق نه ادا کوي، نو داغه د پاره بیا بل ځای دی، تباہی دا. نو وصینا الانسان بوالدیه، منګه حکم کړل انسان د مور او پلار مبارکي د خصلو کولو. حملته وهن علی وهن، او چت کړل د مور دلرا په بوج باندې، په ذوب باندې، په کمزورتیا باندې، سره په کمزورتیا باندې، علا وهن سره په کمزورتیا، یا علا وهن په کمزورتیا لپاس په کمزورتیا باندې. یو طرف د کمزورتیا دا په باندې لپاس بل کمزورتیا راغله، یو بوج دی لپاس به بل بوج راغی، یو تکلیف دی لپاس به بل تکلیف دی. دا ټول تکلیفونه مور برداشت کوي. ایو تنو وی ما د مور باندې حج کو، دا مې وکړو پس ګمانه می ګرځول، دا غي حق ادا شو. وینا دا غي د یوې شپې هغه کم تکلیف چې هغه نه ادا شوی ښا نه ادا کیږي. مور او پلار حق کله ادا کیږي. بیا زمونږ خلک ایت چې ګوره مور او پلار ته کنزل کوي، بدر دی وته وي، استغي وته وي. نه مور او پلار که سوي نو ته تبعې دي که مور او پلار تعالی گزار در کوي، نو ګر دی راځه ځان وته ټیټ کا در دی له گزار پای مې تمرې سو راي بیمری نه اوبس سپېړه در کې سوق بدر کې چربوشي ولک ساعت وک زیاد په زور باندې او تیز سوق در کی یو لک ساعت د پاره بدړي اخلاص بشي، مور او پلار به خوشاله شي. حملت امه وهنا على وهن، او چتکړه دلرا مور دغه کمزورتیا له پاسه په کمزورتیا باندې وفصال فی عامین، او پي ور کول دله په دوه کالو کې، دوه کاله پي ور کول دا پکاري، د دوه کال نه زیاتول نه دی پکار. رسو سورۃ احقاف کې برازي الدغه 30 اشاره الدغه بیا خبر کو ان شاء الله. الدغه د عادت کول د پاره کلا خبرې دارنګه کله خبره ده رضاعت د ثابتې دوی، نو رضاعت ثابتېږي په دې باندې چې کله دونی مکالو کې دن په یو وړو کې اوسکو ناغه پر رضاعت ثابت شي، که دونی مکال نه رستوس کی ناغه کې بیا رضاعت نه ثابتېږي. خبره بیا رستو نور ادا انشکر لی من ود دا ویل چې او شکریا ادا کوه زما ولي والدې کو د خپل مور او پلار الی المصير ما طرف ته راګرځیدل. یمه بس کو به ان شاء الله نو الله رب عزت مولا قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق. ربنا ظلمنا انفسنا